الرحمن الرحیم کم زنه بوایا لکه اجناس علیه دغه تاسو ته وجوده فصل الکلی اقسام وی د تعریف الکلی نه پس اوس تقسیم الکلی کوي څه کوي لکه خاجي تاسو به ولیکئ اقسام الکلی سبولی کے بریکٹ کے بور سره چیولی کے نو بیا با نورم ستاسو حافظه خو ماشاءالله ډیره خې دي کنه بارک الله تینو یو سره آگے چلو الکلی اقسام د کلی او سو اقسام دي سدی لگا شپږ اقسام دي سدی لگا مع وجه الحصر وسرولی کے د کلی افراد به مشر خارج کی یا موجود ہو یا به موجود ہو یا داسې وایي د کلی افراد په اعتبار د وجود به خارج کی مندل یا به ممتنع او یا به ممکنی د کلی د افراد به وجود په خارج کی ممتنع او یا به که ممتنع نو دې ته قسم اول وی ما يمتنع وجود افراده فی الخارج کلا شیء لا ممکن لا موجود وضاحت کوم اس کچر تکی کچر ممکنی بیا بل دو خالو نه خالی یو فرد به موجود نہیں په خبره پوهیږي یا به یو فرد موجودی که یو فرد موجود نہیں لکه عنقا پرنده دې ته قسم ثانی وي او کچر یو فرد موجودی بیا هم د دوه خالو نه خالی نه صرف یو فرد به موجودی یا به ډېر افراد موجودی په خبره باندې پوهیږي کنه او دا هم بیا د دوه خالو نه خالی نه کچر یو فرد وي کسی لکه نو بیا به د دوه خالو نه خالی نور افراد به په خارج کې مندل یا ممکنی او یا به ممتنعی نور افراد به خارج کې مندل یا که ممکن وی نو دا قسم ثالث ده لکه شمس او که ممتنع نو قسم رابع ده لکه الله په خبره پوهیږي او کچره ډیر افراد موجودی بیا هم د دوه خالو نه خالی یا به خو افراد متناهی او یا با که افراد متناهی لکه کواکب سیاره نو پنځم قسم ده او که افراد د شمار نباری یعنی غیر متناهی نو دیتا ویش پگم قسم لکه انسانان و داغی افراد صحیح شو لکو کیا توجہ حسریات شو اللہ سجد کے بس صحیح شو ماشاءاللہ ٹول اللہ سجد کر دے کہتا کہ لسو بولے احدها ما يمتنع وجود افراده فی الخارج وجہ حسر اس بیا موجود کے ہاں ذہن کرا والے اس باوروں میں بیا بخپنے ما يمتنع وجود افراده في الخارج كلا شيء ولا ممكن ولا موجود یو اغه کلی دی يمتنع وجود افراده في الخارج چې ممتنعی په خارج کې د اغه د افراد موجود کېدل لومبه کم قسم شو چې د اغه د افراد موجود کېدل په خارج کې څه لکو لکه لا شیء شو نو لا شیء په دنیا کې شته لا شیء یو کلی دی لا شیء څه دی مثال په تور ته یو لس شیزونه ذهن کې راولي چې دا لا شی دي اسم نه دي خو خارج کې هغه شیزونه موجود کېدل داسې خو نه هر یو څیز خو څه شی یې کنه که د شی نه څوک بار کیدی شي ان الله علی کل شیء ولې ویلی دی هر یو څیز اطلاق په شی باندې څه دی کیږي نو لا شی یو کلی دی څه دی لکه په ډېرو څیزونو صادق راځي خو په عقل کې په خارج کې د لا شی افراد شته دی نه نو یا لا ممکن نو هر څیز دا خو ممکنات دي کنه فلاسفه خو ټول څیزونه د ممکناتو نه ګڼي په خبره پوهېږي هغې خو د تعدد د الهه او قول هم کوي ډاګې مولا سره بیا دوره تفسیر کړي والله موجود نو هغې چې کوم دی نو لا موجود هر څیز خو موجود دی کنه لا موجود خو یو کلی دی خو چې یو څیز ته ووایې چې دا څیز لا موجود دی نو خو موجود نو لا موجود څنګه شو نه پوهېږی لکو نو لومبی قسم شو چې د کلی افراد په خارج کې منتل یا ممکن او یا بسی لگا کچر خارج کې د کلی افراد منتل دا ممتنع شو نسوین قسم شو قسم اول او کچر ته ممکن د سو خالو نه بخالی نه د دو حالو نه خالی نه لومبی حال
وثانیها ما يمكن افراده ولم توجد دویم دا دے چې خارج کے وے افراد ممتنع نہیں بلکہ ممکن بھی ولم توجد خچابا معلوم کړي شوی بنی چاته با ښکار شوی نه کل عنقا دیتا خلق عنقا وی خدا عنقا غلط تے دا دے عنقا صدے لکا دا فعلا وزن لکا حمراء او بیضاء چرازی کل عنقا و جبل من الیاقوت دا عنقا پرندے بارک خلق دا سی ہوئی چی دا یو پرندہ و غٹ پری اگدے پنجے وے اور دا ادریس علیہ السلام پا وقت کے غالباً وی او دے با دا میندو نا ماشومان تختول آغا بے خوڑل بیاغا پیغمبر وی دعاو کراو دا ختم شا واللہ عالم بحقیقت الحال لأن علمه اتم و اکمل خدا سے اورو نبی بیاغا سوکڑو دعاو کراو ختم شا خو بارحال ممکن دا چه عنقا یو فرنده وی ولم توجد خلا تروسا پوری بیا چا لیدلی ندا نو افراد ممتنع شو که ممکن شو خو ممکن با بیا دا دو خالونا خالی نہیں کنا یا بے افراد پا خارج کے موجود ہو یا با موجود ہو نو دا دا کم قسم نشو چه خارج کے افراد دا سر موجود وینا نو دا سرے دا قسم ثانی شو سشو لکا وجبل من الیاقوت و دا یاقوت و مرجان و غر دا خو ممکن دا چی وی کنا خو تا لیدنے دے کتا لیدنے تا ودلتا ناس وی وثالثها ما امكنت افراده ولم توجد من افراده الا فرد واحد درم وی اغه دی یاد ساته د 15 جمع کړی دي سوی جمع کړی دي نو که دلیل حصر کې زمونږ د اختلاف راځي نو د نشپغم کې سمپاتې شوی دی وایي کنه نو بیا به نو ټینشن فرام دیس پرابلم وثالثها ما امكنت افراده ولم توجد درم اغه دی چې افراد ممکن وی افراد اسوی لکا ولم توجد من افراده الا فرد واحد خو نی ممکن د افرادنا نی معلوم کړی شوی نی مندلی شوی د افرادنا الا فرد واحد مگر وجہ حتر سر بسو کو لگئی کلی با د دو خالونا خالی نہیں خارج کے بے افراد یا ممکن بھی ہو یا با کچر پا خارج کے افراد ممتنع ہو اس چی دلنے درزی بیا غلی کینا گیسا نو بیا څه شو لکه چې ممتنع او قسم اول شو او کچره ممکنی بیا به د دوه خالونه خالی نه یا به چې کم دی یو فرد هم په دنیا کې چالي دی ممکن افراد به ممکن وي یا به کچره افراد ممکن نه وي نو قسمي او کچره افراد ممکنی بیا هم د دوه خالونه خالی نه یا به ډیر افرادی یا به یو فردی کچره یو فردی نو بیا څه شو ها که شمس لکنور شو اس نور چې کم دے ممکن دے چې د نور افراد وی کنا که ممکن نه ده که دی خوشی کنا لکه بعض فلاسفه وی عقول عشره والا چې وی دا ساری هر سحر جدا جدا نور راخیجی پوهیږئ کنا او وی دا د الله د قدرت کرشمی دی یک کله الله بنی مونه کله چې د خپل استدلال کی بیا د قدرت کرشمی ګڼي بعض سړی یو دعوی استعمالی خو چې ال د بنا قدرازی بیا بلی تا وړي فلسفه ټول لغه سي دي خبره پوهیږي کنه دې ځکه اوس چونګه غیر الله رب العالمین منی نه خو دې ځکه بیا کیسه راځي چې ولې دا تعدد وغیرہ سي او د کمی وغیرہ سي دلته وی دا د الله د قدرت کرشمي دي مکوا ته بس خبره وري سي ځان له سر سم کنه دی پځه خبره پوهیږي پاسا وا الا فرد واحد مگر سبي لکو یو فرد بھئی گورا دا یاد ساتے رضا اللہ زمون پا دیرو خواص و طلباو کرے پوئی گی کنا اکو مونگا دیوری ٹوسا خبر ندا زکا پا دمونگ زیوینو خو بازی ٹانگٹت خطا خو ساڑی سویلم نشی ہر ساڑی زن خپی جنی پوئی گی که شمس لکنور شو پا خبر پوئی گی لکو کنا اس د نور باقی افراد ممکن دی خو ولم توجد من افراده الا فرد واحد منصرف پرد واحد نور لیدلے تا نورونه لیدلی بعضی زینو تا گورا اب تا تا سم دویم نور خکای والواجب تعالی خواوسو گورا والواجب تعالی او دا اللہ رب العالمین ذات اسو گورا حدا سلورم قسم دا درم کرا استنے کرا دے دینا پس غلطی اصل کے دا پس سلورم کی رازی سر رازی لکا گورا خواه چه د دو خالو نه باخرینی چه افراد ممکنی سی لکه
یا به یو فرد موجودی یو فرد به لیکن نور افراد به یا ممکن او یا بسی کچری افراد ممکن وی نور نو دا شمس ده سده او کچر تکی داسی کلی وی چه اغا افراد په خارج کی وی خو یو فردی او بل فرد ممکن هم نوی نو دا سویم قسم شو قسم رابع شو لکه باری تعالی یو ذات موجود ده کنا په خبره پوهیږي کنه پوهیږي ممتنع خو نه ده کنا وجود د الله لازم ده کنا نو موجود شو کنه شو خو نور افراد ممکن دي که ممتنع دي او د شمس نور افراد سدي ممکن دي نو چې کم افراد ممکنی نو قسم ثالث شو او که افراد نور ممتنع نو بیا شو لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا نور خطول پناج پیره الحمدلله توحید مکمل ده په دې ځای بل خبره ني ورابعها او سلورم ما اغه کلی ده وجدت له افراد کثیره چې د ډیر افرادی صحیح لکه ندا خاصی پنځم راځي کنه فخبر ابوي اما متناهيه اما یا هو متناهيه د شمار به کل کواکب سیاره لکسو لکا کونا کواکب سیاره فانها سبع ده استوري دي سودي لکا الشمس والقمر والمريخ والزهره والزحل وعطارد المشتري دا سوشو لکا دا وشو دا ستوري دي کتا سو خیال کړي نظام شمسی او قمری کې چې دا کم پلوټو سیارچی خلق یادي دا غینا اخو دی خو ګرد دا چې کم ده یو چکر لګي سګي لګه گردش کی فلکیاتو کې به وای په هغه گردش د وجنه سو کوی چې دا نور د پاره یو چارج پیدا کی وایي پته نه لګي سولر عبادت غزه نه بیا راوتی نو د هغه چارج د وجنه چې کم ده نور کې کشش او دغه سره زیات ده سو کوی دا د سپوږمۍ نه په خبره پوهیږي کنه یعنی د نور نه سپوږمۍ ته یو رڼا ورکی بهر حال دغه خزان له یو بحث دی بسنوزو خو دا خو کلی شو کنه شو افراد ډیر شو کنه ممکن الافراد شو کوم ممتنع الافراد ممکن الافراد خو افراد ممکنم دي په خارج کې موجود دي کنه دي خو کثیر موجود دي کنه متناهی دي سدي لگا متناهی دي پشمار دي او غیر متناهیه یا بغیر متناهی سبا لگا كافراد الانسان والفرس والغنم والبقر لك افراد د انسان زید عمر بکر الہ اخره او فرس دنیا کې غوډه اس پښتا وړه رسونه استا کنه ادا غرنګي ګډي بيزي نو دا اوس کلی دي سدي لکه ممکن الافراد دي ممتنع الافراد او گویا کې غیر متناهی دي سو کې شمارلی نشي کسو ګوي چې شمارلی شي د صرف دروند استعمال لړشي دې هغه شماري په خبره پويږي خلک سکل د بتش کاسه مونږ شماري ولې نه دا سیدا لا بعضو اوس بسوک ما توجه حسر وی وای نو کلی افراد بر دو خالونه خالی نه یا با افراد په خارج کې منتل ممتنع او یا با کچر تک ممتنع نو قسم اول څه شي شو او کچر ممکن نو بیا بر دو خالونه خالی یا به یو فرد موجودی یا به یو فرد موجود نه کچر نه نو څه ده قسم ثانی ده لکا انقا او که یو فرد موجودی نو بیا بم د دو خالونه خالی یا به صرف یو فرد موجودی یا به ډیرو که صرف یو فرد موجودی بیا بم د دو خالونه خالی یا به دویم فرد مندل ممکنی او یا با کچره ممکنی نو دا سویم کې سم ده او کچره ممتنع نو بیا لکا باری تعالی او کچره ډیر افراد موجودی بیا بم د دو خالونه خالی یا به افراد متناهی او یا با که افراد متناهی نو سویم کې سم ده خامس لکا کواکب سیاره او که غیر متناهی نو بیا کم کې سم ده قسم سادس لکا افراد انسانان و فرس و بقر و غنم وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سؤال اوس غوږ د مشره په دې عبارت کې د مصنف صاحب ته اعتراض کی په تعریف د کلی او د جزئی باندې پس باندې چې استاد تعریف د کلی او جزئی صحیح نه ده استاد کلی دا تعریف او د جزئی دا تعریف صحیح ځکه چې تعریف د جزئی دی
جامع نه دی. الګا د جزئی په تعریف سره اعتراض شو چې تعریف د جزئی دی جامع نه دی او تعریف د کلی دی مانع نه دی. دا بیات ساتي. نو د دې سبق عنوان بشي وقد اورد على تعریف الکلی ته بول کې اعتراض على تعریف الکلی والجزئی. سبق عنوان شلکو کلی والجزئی. اعتراض شو طالبانو چې څوک نه پوهېږي کم از کم غلی کېنه ګوره 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 د بریلیانو الله دې جوړ کړي پته پکې نه لګي چې څوک صحیح وي څوک غلط. هغه خیر ټول غلط دي تاسو کې بعضې سم سم وي. تعریف د کلی او د جزئی دی صحیح نه دی ځکه تعریف د جزئی دی څه دی لکه غیر جامع دی یعنی جامع نه دی او تعریف د کلی دی مانع نه دی غیر مانع دی. په خبره باندې پوه شوې. وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سؤال. دا سوال خلق غلط وي دا سؤال دی. په خبره پوهېږي که نه قرآن کې راځي بسؤال نعجتک الی نعاج. وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سؤال. د دې خپل کتاب د ځان سره یاد ساته پټ. وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سؤال. وی یقینا اعتراض وارد کړی شوی دی په تعریف د کلی او د جزئی باندې. سؤال یو اعتراض تقریره چې داغه شکل داغه اعتراض داسې دی چې ان الصورة الحاصله من البیضه المعینه یو معینه اگې ده نو چې یو اگې راوغسته معینه دا کلی شو که جزئی الګا د چا دا اجمل الګا تاریخ نو د چرګي یو معین اگې راوغسته دا څه شو دې ته وی جزئی شریفه. وشبه المرئی من بعید او د لری نه یو سیز ویني څه دی لکه نو چې یو سیز ویني نو دا څه شو جزئی شو. اوس د تخیم چې په دې به د کلی تعریف څنګه صادق راځي. ومحسوس الطفل في مبدأ الولادة تاسو سوای شي ښه اور ٹھیک ده جی لذذو منا. نو یو ماشوم دی د مور په غېږ کې د یو مور ده که نه نو دا مور څه شوه جز شوه که نه. وی کلها جزئیات وی دا ټول دی ومنل چې یوه اګې متعینه ده دا جزئی شوه. د لرې نه یو سیز ته ویني خو یو سیز ویني نو دا څه شوه لکه جزئی شو. دارنګې د ماشوم دپاره د مور غېږه دا جزئی شوه. وی کلها جزئیات دا ټول څه شو لکه څنګه جزئیات شو په کثیرینو صادقو چې معین اگې ده نو په کثیرینو صادقو ښه چې یو سیز د لرې نه ته وینې خو یو سیز د نو هغه په کثیرینو صادقو ښه چې د مور غېږه ده نو هغه په کثیرینو صادقو نه راځي. ومع انه یصدق علیها تعریف الکلی سره د دې چې په دې د کلی تعریف صادق راځي. د څه تعریف په صادق راځي څنګه طریقه به داسي یو اگې ده تا سره که نه کدو دي تا سره یو متعینه اگې ده تا ته ما وښوله چې دا څه دي تا وې دا اگې بیا به ته سترګې پټې که تا سترګې پټې هلکه دا څه دي تا وې دا اگې عمکه انډه ده. اوس یو اگې ده په کثیرینو صادق راله که رانله نو دا تعریف د کلی په صادق راغی. نو اعتراض دا دی چې تعریف د جزئی دی جامع نه دی او تعریف د کلی دی مانع. جامع ولې نه دی دا شی یې راګیر نه کو دی ته ووتو او تعریف د کلی مانع نشو دا ورته وردن نشو. څه شي ورته وردن نشو دا جزئی ده یو متعینه اگې ده خو په کثیرینو صادق راله. دکه سي ګوره شبه مرئی من بعیدن یو لورې نه تا وکتو چې څه شی دی یو سیز دی تا چې وکتلو چې دا خو میخه ده چې ورنږدې شوې چې ودې کتل سړی دا خو ګډه راغلی چې چاته پې ویلي نه دي په فیسبوک مې پوسټ نه دی چلولی چې ورنږدې شوې هغه ګډم نه وه چې نور ورنږدې شوې تا وې چې هو دا خو سویه ده چې نور ورنږدې شوې هغه د رضا الله کفاره وه. په خبره پوهېږي که نه پوهېږي نو دا یو جزئی شی په کثیرینو صادق راغی که نه یو کفاره وه یو سیزو هغه تا اولی وی چې دا به میخه شریف وي بیا دې ووی ګډه وي بیا دې ووی چلده وي بیا دې ووی چې پیسو وي بیا دې وروسته ووی چې دا خو نو جزئی په کثیرینو صادق راغی مشره که رانغی دا ځای قطبې کې نشته که دا اعتراض یې راغستی دی ډېر د کار اعتراض دی. ښه
او دی خو لاوده دی که نه نه کلي دغه کې به کلي کې دې تم دی رسېدل اوس به رسېدل. ښه جي علاقه په دې خبره باندې پوه شوې. دارنګې یو د مور غېږه ده خو که چېرته کې د ماشوم اجمل لاس کې واغستو نو هغه وایي که د ده دا لاسونه زما د مور غېږه ده. که بیا د ده نه فل واحد واغستو نو هغه وایي چې دا زما د مورو. خو چې رضا الله واغسته هغه وایي چې دا زما د مورو. نو د مور غېږه مور خو یو جزي شی دی که نه په خبره پوهېږي که نه. او دا په کثیرینو باندې څه راغی نو تعریف د کلي د څه نه شو مانع نه شو او تعریف د جزي د څه نه شو. سمجھ تم که نه سمجھ تم دا ماشوم چې غټي دي ماشوم او غټواله همانات الجمع دي داسې غټي چې عمر ستا به شانې ګیره نه وي اوس دا پوچې ماشوم دی دله چوشني ورکړي. ښه جي والجواب ان المراد وسا خو په قرائنو مستثنا شو که نه هغه خو په قرآن هغې صادق یاره بس غږې مه کوه دله بدعات او نظر لغیر الله او د شکرانو هیلې اسقاط د دماغو نیمه حصه والې ده باندې ډېرې کمزوري دي. ما توبه استطاعت طائب من الذنب کمن لا ذنب له. آگے چلو لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غیر ممتنع. مشرب متوجه شه وی په دې ټولو صورتونو کې کوم صورتونو کې د متعین اگې باره کې شبه المرئی باره کې محسوس الطفل باره کې ویل ان فی هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غیر ممتنع. د دې ټولو په کثیرینو صادق راتل ممتنع ندي په کثیرینو صادق رالل ګرانل نو چې جزئی په کلی صادق راغی تعریف د جزئی په کلی صادق راغی نو تعریف د جزئی د څه نشو او تعریف د کلی د څه نشو مانع نشو. سمجھتم که نه سمجھتم اوس وتوکل. والجواب وی جواب دا دی ان المراد بصدق المفهوم في تعریف الکلی وی مراد د کلی په تعریف کې د مفهوم د صادق راتلو بارکی هو الصدق على وجه الاجتماع. اغه صادق راتللی په طریقه د اجتماع پس طریقه په طریقه د یوزه په طریقه د جمع چې په یوزه په یو ټیم په د سره شي لکه کثیرین په صادق راځي لکه ما انسان وي اوس په یو ټیم په انسان زید عمر بکر سره راځي اجتماعا په صادق راځي کنه. خو په یو ټیم د ماشوم په لاس کې ماشوم چې مثال د مور په لاس کې دی د کټیم کې په د اجملو د فل واحد او د غیګه صادق راځي اجتماعا خو هغه وی چې دا یو لاس دی دغه رنګ په یو ټیم خو چې تاو قتل تاوی دا میخه ده کثیرین نو دا خو رستو چې نږدې شو بیا د ګډه وبیزه کړه دغه رنګ په یو ټیم خو تاوی دا متعین یو اگې ده هغه ټیم دا نه چې یو اگې تا دوه درې اگې شمارلې د خو چې د سترګې پټې کړې او تا داسې کړو نو هغه وی چې کیدي چې دا بلی نو اجتماعا په صادق راغی کنه بدلن او زمون مطلب څه دی چې کلی اغه ته وی اجتماعا په د صادق راځي کثیرین صادق راځي او جزئی هغه ته وی چې اجتماعا په د کثیرینو صادق ناراضي. خبره پوه شوې که پوه نه شوې. وهذه الصور او دا صورتنا یعنی البیضة المعینه اعنی صورت البیضة المعینه یعنی زما مراد د دې صورتونو نه د معین اگې چې دا جزئی ده وغیرها دارنګ شبه مرئی جزئی ده دارنګ محسوس الطفل فی مبدا الولاده جزئی ده انما يصدق على كثيرين بشک چې دا جزئی ده او په کثیرینو صادق راغی دا جزئی ده خو بدلا لا معن دا پتور د بدل رالل یعنی سترګې پټې کړې نو تاوی کدا بدل اگې دا بیا د سترګې پټې کړې وی چې دا سي دا بدل اگې دا دارنګ چې کم دنو یو لاست دی ورکو بیا بل لاستا بیا بل لاستا نو په بدل نمبر کې اجمل دی وته بدل کو فل واحد دی بدل کو رضا الله دی بدل کو نو بدلن په کثیرین صادق رالل اجتماعا په کثیرین صادق فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصورة ضرورة أنها مأخوذة من مادة معينة جزئية وإذا
توحد چې کم دی څه شی دی وحدت چې دی ماخوذتون دا ماخوذ کړی شوی دی فی هذه الصورت په دې صورت کې ضرورت انها د دې خبرې د ضروري کېدو د وجنه چې انها ماخوذه من ماده معینه جزئیه چې دا خود یو ماده معینه جزئیین چې کم دی نو څه دی لکه او دا خو بېشکه چې جزئی ده یو اگې ده څه دی لکه اصل کې یو اگې ده اصل کې یو غېږه ده او په اصل کې څه دي یو سیز د لری نه چی ویني دی کې دا ماخوذ شوی د سن دالک ماخوذ شوی د یووالی نه ده د سن لکه اول هم یو دویم ځل کې هم یو درې نو اعتبار د توحد پکې راغی سب پکې راغی لکه اعتبار د توحد ولولا فيها اعتبار التوحد لكانت كليه من غیر لزوم اشکال وای کچرته کې پدی کې د یووالی اعتبار نه کې د یووالی یعنی د بدلن اعتبار پکې نه کې نو په یو ټیم خو لکانت کلیتا من غیر لزوم نمبر په نمبر خدا بغیر د اشکال د واردېدو نه کلی دی خو زمونږ مطلب په دغه کې نه دی لولا فيها لولا د څه لپاره راځي انتفاع ثانی د لپاره په سبب د وجود اول په سبب د وجود اول یعنی که د توحد اعتبار پکې نه دا نفي د انتفاع ثانی رااله نو بیا خدا کلی دی بیا څه دی خدا رایسته شوی د وحدت نه دی یعنی اول یو سیزو یو اگیوا یو موردا او دغه رنگی چې کم دی یو شبه مرئی دی په دغه خوشاله کې د په کثیرین صادق راغی پس راغی د دغه یووالی د وجنا مونږ دې ته جزئی وایو سو وایو چې د یووالی نه څه شوی دی ماخوذ شوی دی او کچر تکي مونږ وایو چې نه که اجتماعی او که بدلنی خو په کثیرینو چې صادق راضی هغه به کلی او که اجتماعی او که بدلنی خو چې په کثیرینو صادق ناراضی هغه به جزئی که دغه تعریف کو چې اجتماعا او بدلن دواړو ته شامل کو بیا بغیر د اعتراض نه دا کلی دی جزئی خود دغه اعتبار مونږ کوو نه بلکې مونږ څه اعتبار کوو مونږ وایو چې د کلی تعریف دا دی چې په کثیرینو باندې صادق راضی اجتماعا او جمعا نو دا به کلی او جزئی مونږ څه تعریف کوو چې په کثیرینو باندې صادق ناراضی جمعا دا څه ده که بدلن په خبره باندې ورسېده کو نه رسېده چلو الرحمن الرحیم